بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو افغان شیرپور سره د خپل کیمرامین عرفان الله ستاسو په خدمت کې د 400 مردان روډ نه حاضر دي. کتونکو د هغې خلکو د کور نه حاضر دي کومه ماشومې چې جړل او ولټۍ به یې کولې، وینې به تتلې، آیسکریم به یو ماشوم خرڅول، اوس هم خرڅوي. هغه کور کې بوډۍ کتونکو زموږ دا یو کم څلوېښتم کور د ستاسو په مرستو په ملاتړ باندې روان دی او انشاءالله لرې نه ده چې دا به سر ته ورسي او بلکل ډېر ښکلي سیسټم کې روان دی. زه په دې موقع باندې دغه ډاکټرانو ډېره زیاته مننه کوم او الله پاک دې د دې اجر ورکړي. نو کتونکو دا ستاسو هغه مرستې وي او زموږ هغه ښودنه وي چې دا کارونه روان دي او هغه خلک چې هغه په تنبانو کې ژوند کوي، هغه خلک چې د کرۍ د کور وس نه لري، هغه خلک چې در په در خورې په سر خدمت یې پکې کوي، هغه خلک چې کله یو کور کې او کله بل کور کې پردي کټ د نیمې شپې وي څه ټیم هم درته ویلی شي چې تاسو کور پرېښوی شئ. نو کتونکو موږ د دې نه پس چې کوم دی یو کالوني به شروع کوو، افشا کالوني انشاءالله د هغې دپاره موږ ځای کتلی دی او لرې نه ده چې په هغې باندې کار شروع شي او هغه غریبانان، هغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکه چې کورونه چت نه لري هغه په هغې کې اوسېږي. کتونکو دې وخت کې چې دا ځای جوړېږي نو هغه خلک هغه بلکل ناخبره دي د دې چې کم مالکان دي یا کم دې کور کې به اوسېږي د چا چې مجبورۍ سره ژوند دی هغوی خبرېږي هم نه، خو کار روان دی. کتونکو دا د دې پورې ډکون دی. سوچ وکړه چې زما د بدنه پورې دې ډکون وي نو په دې به څومره خرچه راځي. خو دا دنیا د چا د مخ آباده ده او دا د هغې خلکو په وجه باندې دا هر څه دا سیسټم چې کوم دی روان دی او باقاعده کار چې کوم دی دې وخت کې 2 ګلکاران او ورسره مزدوران دا کار روان دی. صرف هم تاسو ته لږ ښوده چې دغه هر څه چې کوم دی هغه دلته کې روان دی او انشاءالله چې څنګه ما ویلو چې دې ځای کې کچن، دلته هینډ پمپ، دلته کې چې کوم دی باتروم، دا به کېږي 2 کمرې ښه ښکلې غټې کمرې چې کوم دی هغه په دې کې روانې دي او بس دا د هغې خلکو. خو موږ د دې ځای د خلکو نه تمه کوو نو بس هغه موږ کتلي دي او ویني هم درته. یو سړی به تمبو کې اوسي او بل به پرې تېرېږي تماشه به یې کوي خو دغه خلک سیکي نو د خپل رب ډېر زیات خوشحاله یم یا الله چې څوک دغه مرستې کوي او د چا په مرستو دغه هر څه روان دي نو خدای ته ول دې اجر ورکړي، خدای ته ول دې اجر ورکړي. نو کتونکو ضرور هم مرسیال شئ په دغه شانتې ویډیوګانو کې مرسته وکړئ، انشاءالله ستاسو حق ستاسو پیسه او په ځای لګي. او زه یو خبره کوم چې زهر دی هر چاته یم، ګلکار ته یم په ایماندارۍ کار وکړه، مزدور ته یم په ایماندارۍ کار وکړه او چې په ایماندارۍ دې کار وکړو نو سبا به ټیکهدار یې، سبا به د خپل کار مالک یې. چا چې خو هم دوکه او پلاټ کړی دی مخکې نه دی تللی. زه چې کله ذکر وکړم چې ما به د آیسکریمو ګاډۍ چلو، ما به کباړ اغسته، ما به ګیا خرڅوله، ما به د ژوند سختې تېرولې، ما مزدوري کوله. نن زه دومره شومه چې یو ځای کې ولاړ یم بل ورځ خو به چاته چابي میلو شي د کور کنې. نو دا نظام الله پاک چلی. نو زما ماضي هغه دی نو زه چې دې نه مخکې زما د لاس کې لکونه وي، کروړونه وي، بنګلې وي، پلاټونه وي، ځمکې وي، خو چې ما ته سکون نه وي نو زه به په هغه پیسو څه وکړم چې ما ته کور کې جنګ جګړې وي، بیمارۍ وي، زه به په هغې څه وکړم. دا زه ټولو ته وایم چې کپن کې جیب نشته چې ځان سره سم یو نه اصل شي سري چې په بل یو لګي څنګه چې دا خلک په بل لګي او نن لګي ښه منځګزاره خلکه، ښه دینداره خلکه او الله پاکي واورېدل هغه جړه هغه الله واورېدل او څوک پرې رانازل شو. کتونکو انشاءالله دا سلسله به رواني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. دې وخت کې زموږ په یو مدرسه کار روان دی، بل ځای کې هم کوارټرې روانې دي، په بیرګړی کې زموږ یو کمره روانه ده او دغه شانتې نن هم د یو مور او لور چې کوم دی د کمرې بنیاد کېښوده انشاءالله چې هغه هم ډېر زر ده چې هغه به پوره شي. هغې کې موږ سره یو ملګري 2 لکه کومک کړی نو هغه هم ډېر زر چې کوم دی ورسي چې څونه په هغې باندې حساب کتاب راځي. کتونکو کله چې موږ د دغه کور ذکر وکړو نو بیا ډایرکټ ورپسې هغه کور ته راشو کوم ځای کې چې د هغوی خلکو ژوند دی او څنګه چې ما ذکر کوو خو د دې بابا د خپو ګورو ته وګورئ جي په کوم انداز کې د بابا مچان ته شړه خیر دی، مچان ته شړه دا د اکسیډنټ یې کړی دی، دا په سرې خو کړې ده بیا بس خوږ شوی دی دا څه واده ما بس کور خو جوړېږي او کور جوړېږي خوشحاله خدای هم خوشحاله کړه، خدای ترقي درکړه.
خدایم خوشحاله په کړه. دې موقع جی زه د دې خلکو ډیره شکریا ادا کوم چې موږ سره دا هوکړه جی زه دونه خوشحاله یم ته چې په موږ هره ورځ اختري او جی زه ورته په هر لمونځ کې دعا کوم. ها مرکې څه وې ته؟ بس الله دې خوشحاله کړي، الله دې ورسره ښه وکړي. موږ یې ډېر زیات لکه چا خبره چې د ځمکې نه راوچت کړو او الله پاک دې ورسره ښه وکړي، خدای دې خوشحاله کړي او ډېر زیات موږ ورسره یې ښه وکړو. کتونکو داسې نیاګانې داسې بې چیر وخت په تلاوت کې دا دویم ځل زه راځم په تلاوت کې مصروفه وي نو دا سبق ویم نو بس مورې دې واورېدل که نه ښه صحیح ده که نه دا ستاسو تصور کې وه چې داسې کور به جوړ شي خپل مونځ اودس او دغه کوم او دا سبق ویم او د خښتې کور جوړېږي ښه او الله په خوشحالو ستاسو سره خدای هم خوشحاله که آی خلکو ته دعا کوه خدای هم خوشحاله که دوی تصور کې هم وه چې کور به جوړ شي نه بیخي نه وه. موږ خو بس دغه در په در ګرځېدو، د یو ځای نه به یو ځای ته تلو شړلو، د بل ځای نه بل ځای ته کور چېرته و زموږ لپاره. کتونکو ما څنګه ذکر کو در په در خورې په سر زما خوشحالي بس دغه وي نور مې هېڅ خو یو سړی وایي چې لالچ مقصد دا شهرت هر څه الله پاک کوي او چې کله خوشحاله که نه نو بس ضمیر خوشحالېدل پکار دی نن ځان خپل دغه دوه نیم ګزه ځای ته تیار ساتل پکار دی چې دغه بیا لګیا ده او د الله په کتاب کې مشغوله ده او صورت یاسین وایي او شپه ورځ خو بیلي وي او خو نه وي او ګرمي وي خو دا ده چې دې ځای کې د دین یو سرچینه روانه ده یو چشمه روانه ده همدغه وجه ده چې دغه خلکو یې واورېدل او دغه کور روان دی انشاءالله ډېر ژر به مکمل شي دا خلک په خپل کور کې وي دا به در په در د دې کور هم د دوی 4,000 روپۍ کري ورکړي 4,000 کمې نه وروړي یو آیسکریم خرڅوي بل چې کوم دی نو یو جوس والا سره دی او دغه لور چې کومه ده اوس خو ټیک ته که نه او ګزاره کړې ده جی الله پاک. دې سره سره علاج هم روان دی خرچې هم روانې دي وړه غوړي هم روان دي کور هم روان دی هر څه روان دي بابا خدای دې وي چې د کور مشران نه روکوي نو چې کوم کور کې مشران وي دا د خپلو میاندو خویاندو د خپل پلارانو والدینو چې کوم دی قدر وکړي ژوند هم خوشحاله وي دعاګانو کې هم یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې مننه